زینب رضی الله تعالی چې تله دا کافرو ته په لاره کې ناستي زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو زما لاره پرېږدئ زه خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لور یم او تاسو ما ته لار نیولې ده زه په خپل بابا پسې ځم تاسو ته خو څه نه وامه دې کې یو ظالم راولګېدو چې د هغه نوم حبار و دی راولګېدو او زینب رضی الله تعالی د خپې نه ونیو او د اوښ نه ښکته راتاو کړه او چې کله راتاو کړه دیکه یې ورته وکړه د یو ګټ سره یې وتمبوله د هغې په ګېډه باندې بچی و هغه ضایع شو هغه ضایع شو او وی وخله په ډېره بې دردۍ سره یې ووخله چې کله زینب رضی الله تعالی مدینې منورې ته ورسېده نبی علیه الصلاة وسلام ورله مخې له راوتی و نبی علیه الصلاة وسلام د زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو چې زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو د الله محبوب ورته وفرمایل زینب زه خو د بابا یم ما نه هم پرده کوي ما نه دې مخ پټ کو زینب رضی الله تعالی چې د مخ نه پرده لاره کړه او زخمونه نبی علیه الصلاة وسلام ولیدو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې وبهېدې وي دې ظالمانو زما لور معاف نه کړله او زینب زه به ځمه زه به دې ستا تپوس کوم او زه به ورته ګیله کومه چې زما لور ته تاسو ولې آخر تکلیف رسو وخت تېرېدو څه وخت بعد مکه مکرمه فتح شوله د نبی علیه الصلاة وسلام په سر مبارک باندې توره پګړۍ وه توره پګړۍ چې مکه فتح شوله نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ په کوڅه کې را روان دی نو دکه خبار وله مخې له ورغې چا چې د نبی علیه الصلاة وسلام لور وښلې وه دی وله مخې له ورغې نو چې د نبی علیه السلام په ده باندې سترګې ولګېدې د نبی علیه الصلاة وسلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې هېڅ یې ورته ونه وی غلی تې تېر وتو دا خبار چې کور ته راغی خپلې ښځې ته وی زه مکه فرېدمه زه ځمه د مکې نه وی ولې وی ما د نبی علیه السلام لور وښلې وه او نن راله چې نبی علیه السلام په لاره کې مخې له راغې د مبارکو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې نو زه دا نشم برداشت کولی چې زه نبی علیه السلام ته په مکه کې په کوڅو کې اوړم او راوړم زه دا نشم برداشت کولی زه د مکې نه ځم زه د دې کلي نه کډه کومه ښځې ورته وویلو چې د مکې نه کډه سو خو د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي ته د الله او د الله د رسول په غضب کې به ګرفتار یې ته د یوازې مکې پرېښودو باندې نشي خلاصېدی چې په دنیا کې چېرته هم ځې ته به د الله په غضب کې ګرفتار یې وی څه وکړمه وی حالې دا دی چې نن شپه لاړ شه او ایمان راوړه خباره لاړ شه ایمان راوړه وی څنګه ایمان راوړم زه به نبي علیه السلام ته مخامخ کېږم څنګه زه چې نبی علیه السلام ته هم زه خبار یم ایمان راوړم هغه به ما ته وایي چې ظالمه په زینب دې راله څومره ظلم کړی اوس رالې ما ته مخې ته ودرېږي ما ته مخې ته ودرېږي مه راځه ماله مخکې ښځې ورته یو ترتیب وښوو وی ړومبی به لاړ شي چې ښه شپه شي خلک غلی شي ور به ورته وټکئ او نبی علیه الصلاة وسلام چې راوځي نو ړومبی به ورته ووایي چې زه ایمان راوړم او وروسته به ورته ځان ښکاره کړي ړومبی به ورته ځان نه ښکاره کوي هسې نه چې ته ورته ووایې زه خبردار یم او ایمان راوړم نبي علیه السلام وایي چې ستا ایمان اړو قبلېږي نه ځه تا زما په لور څومره ظلم کړی دی هغه دې راله شهیده کړه د هغې بیمارۍ نه زینب رضی الله تعالی شهید هم شو بیا زما لور دې شهیده کړې او ماله اوس راځي چې زه ایمان راوړم نو دی لاړ په تیاره کې ور یې وټکو چې ور یې وټکو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل من انت هلکه څوک یې ته څوک یې زما په دروازه کې ولاړې هغه ورته وویل زه یم د الله پاکه پیغمبره نبي علیه الصلاة وسلام چې بار ته رووتو د مخ پټ کړی دی وی د الله پاکه پیغمبره په دې بې ټایمه ټایم کې ځکه راغلی یم چې زه ایمان راوړم زما زړه ته ایمان پرېوتی زه کلمه وامه نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایلو وی ځان خو راته وښیه که نه چې یې څوک و د الله پاکه پیغمبره ځان درته نشم ښوولی خو ایمان راوړم نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل نه اول راته ځان وښیه که نه نو چې هغه د مخ نه پرده لره کړه زه خبار یم خبار یم ستا د لور قاتل یم نبی علیه السلام د دروازې سره کېناست او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی جړل او بیا ورته وایي وی لومبې ایمان راوړه او تا چې ایمان راوړه ما درته خپله لور هم معاف کړه او مې درته بخله ما درته خپله لور وبخله معاف مې درته کړله
هغه ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې ایمان یې راوړ نبی رسول الله ورته زه خبر ما معاف کړی د الله د پاره